أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنان إن كثيرا من الأحبار يقينا دير د ملياننا والرهبان أو د پیراننا لا يأكلون خامخا خوري أموال الناس مالون د خلقوا بالباطل بباطل طريقة ويصدون بندي خلق عن سبيل الله دلار د الله نام والذين هغه کسان يكنزون الذهبات جمع کوي خزانه کوي سرو زر لرا سر زر والفضة سپین زر ولا ينفقونه نه خرج کوي دي لرا في سبيل الله بلار د الله کې فبشرهم بعذاب أليم نزول ورکدي د عذاب دردناک یوم یحما بها ورځ باندې چې ګرم بکړي شي دوی لرا ګرم بکړي شي علیها بدوی باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها جباههم ټکور بکړي شي بها پدې باندې جباههم تندې د دوی وجنوبهم او اړخونه د دوی وظهورهم او شاګانې د دوی ټکور ولورګول کیږي په اور د جهنم او دوی ته ویل شي هذا دا هغه دی ما کانستم چې تاسو خزانه کړیو جمع کړیو لانفسکم د پاره د ځانونو خپلو فذوقوا نو سکه ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو جمع کړی دي ان عدة الشهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله د الله بنز باندې 12 شهرا دولس میاشتې دي په کتاب الله په کتاب د الله کې یوم خلق السماوات باغور د هغه ورځ چې پیدا کړی الله اسمانونه او الارض زمکي منها اربعه حرم الذين سلور میاشتې د عزت دي اسلامي میاشتو کې سلور میاشتې د عزت دي محرم دي رجب دی او دغه نه کې ذوالقعده ذوالحجه د حج د میاشتې دي نو دا عزت میاشتې دي په دې کې مشرکان چې دغه جنگ بینه کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم جنگ باندې تاسو مخ کې اول سپارو کې دا خبره کړې و هغه چې کدي تاسو سره جنگ کوي نو تاسو سره جنگ کوي په دې میاشتو عزت کې خبره چاته یاري فلا تظلموا فيهن انفسكم ظلم کوي په دې کې په یو بل باندې وقاتل المشرکین وجنه کافرانو مشرکان لره کافتن ټول لره کما یقاتلونکم لکه څنګه چې وجنه لکه څنګه چې جنگ کوي تاسو سره کافتن ټول څنګه تاسو ټول سره جنگ په شریک نه تاسو ورسره وعلموا بوشا ان الله مع المتقين یقینا الله دې سره د متقینانو انما النسيء زیاده دې سره دا خبر ذکر کوي چې مشرکانو کې عادت هغه ودا سي کول چې د عزت چې کوم میاشونو پای کې باغی لکه جاهلیت په دور کې ودا سي وا چې مسلسل به جنگونه روانو چې د عزت میاشتې به شوندې ودا سي وکړه دی ودا سي بوکو چې دا اوس چې مثال په تور محرم دی د عزت میاشتې به کې به جنگوم باندې اسبه کې باندې داسې بوکو په دې میاشت کې به جنگو د عزت په دې میاشت کې او دا میاشت چې د روستو بری میاشت به واړو د دې په ځای به د بری میاشت عزت کوم د میاشت به بری ته واړو په دې طریقه باندې دا چل به کوي الله رب عزت فرمایي دا حرام دي دا کار هم څه کو حرام کو او د نبی رسول الله په وخت کې مغی دا چل کوي انما النسيء يقين رستو کول حکم د الله زیادت د زیادت په الكفر په کفر کې اسیم کافرانو دا چل شروع زیادت په کفر کې یذل به الذين گمراهی په دې سره کسان کفر چې کفر کړي دی یحلونه حلالي دي میاشتو د عزت لره عامن یو کال او يحرمونه حرامي دي لره عامن بل کال ليواطئوا عدته چې پوره کړي عدته ما حرم الله شمیر د هغه میاشتو حرم الله چې حرام کړي دي الله فيحلون حلال کی هغه حرم الله چې حرام کړي دي الله زوینا خسته کړي شوی لهم دوی تسوء اعمالهم بد عملونه د دوی والله الله چې لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کی قوم کافرانو ته